الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجب وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. سورة الاحزاب آیت نمبر 53. حجاب او د پردې ده د زنانو د پاره، خصوصا د ازواج مطهرات د پاره. اول د پردې حکم راغله. الله مستاسو په زنانو کې حیا پیدا کی. اوله دی الله پاک دا پردې توفیق ورکړي. زنانه پردې ته وي، پردې ته پرده کې نه هغه ډېره ښه ده، خو زنانه نه ده. هغه زنانه نه چې کومه پرده نه کوي، د هغې نه د هغه زنانو ستر لازم دی کومې چې پردې کوي. اورېده که د هغه زنانې نه پرده لازم ده، کومه چې پرده کوي په هغې باندې پرده لازم ده چې د دغه زنانو نه هم پرده وکړي. چې هغه ښځه پاکه نه شوه، چې پاکه نه شو نو سړی شو، بیا هغه نورو ښځو له دې پرده پکار. الله اکبر کبیره. آیت شان نزول دا و چې چونکې د دې صورت مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته آرام رسول او د هغه ته چې کوم څیز نه تکلیف میلاویږي د هغې نه بچ کېدل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت او شان قدر کول. حدیث شریف کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ده زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره واده وکړو نو یا سباله د ولیمې ډوډۍ وکړه. ولیمې ډوډۍ سنت ده، باندې بیا موږ سره پیسې نه وي، واده پټ و که نه. اوس ته کې ډوډۍ پته ونه لګېده، واده پټ و زمونږ پټ و چې هغې باندې ډوډۍ سنت وه چې تا ورکړی وې. د ولیمې ډوډۍ هر چا له ورکول سنت دی، غریب یا که مالدار یې، دا خیرات نه دی. خبره پوهېږئ؟ د واده ډوډۍ بیا واده پټي او چې په لکونو روپۍ خرچ کړي په بېهوده په رواجونو په رسمونو په دا په شربت کې وي چې رسم دی، دا په کوژدنه کې دا د سوټکیس دی، دا د جوړي دی، دا د تلو دی، دا د سترماتې دی، تمام شیطانی رسمونه دي، شیطانی رسمونه، هندواني رسمونه. د هغې دپاره پیسې شته چې کله ډوډۍ له راشي غریبانو. ځکه دغې باندې به چېرته الله خوشحاله شي، په دې واده کې به دې چېرته برکت واچي الله پاکه. نو چې تمام د اول نه واله تر اخره پورې پکې شیطاني رسمونه وي او د سنت پکې ټک نه وي. سهار له هغه واده د دې کور والو دپاره د سر دړ جوړ شي
هغه هلک د کور والو دپاره د سر درد جوړ شي، هغه جنۍ د کور والو دپاره سر درد جوړ شي، ټینشن شي، هلک او د جنۍ جوړ نه راځي، آی دین اختلافات پریشانیانې ټینشنونه نو بیا ګرځي تعویض وکړه او دم وکړه او چې چل پیشې دی چا پې څه کړي دي چا پې څه نه دي کړي تا پې کړي دي تا په هندواني رسم سره د دوی واده کړی دی چې په هغې کې د سنت نوم نه و. او بیا الله دا شرکي خبره هم کوي که نه چې غم په جړا خوند کې او واده په ډولګو داسې وایي که واده په ګډا غم په جړا واده په ګډا. نه ښځو ده لیمه بزانه ښځو ته معلوم وي چا وی چې چا پکې دا خبره هم وکړه چې مېلمانه دي که نه هغې کوم ځای کې دي کور کې هغې ښځو ته چا مېلمانه دي دوی به ګیس ځان د منځه رانیول دا خبره یاد ساتئ ګورئ د دوی حکم خو اوس راځي پرده دی پرده دا به د کور نه نه وځي اوس د دوی حکم راځي چې دا پرده ده پرده اوس هغه چې کوم کوي نو هغه هم څه شي دپاره که خیرات وکړي وایي د سړو خیرات نه و د ښځو خیرات و. الله اکبر. تاسو خفه کېږئ مه دا د دوی تپوسونه هغې کې به هم تپوس کوي دوی چې د چا تپوس کوي که نه د بیمارو خبره پوهېږئ نو هغې کې به هم تپوس کوي د ملا نه چې لاړ شم که لاړ نه شم دغه ځای له تپوس جایز دی که نه جایز دی خبره پوهېږئ دا د خپل محرم تپوس له تللی شي محرم تپوس له او دغه شان دا تپوس نه دی اخپې ازادول دي دا د دوی یو عادت دی هغه دی نور د تپوس هغه ثواب ځکه چې ګناه کې اخته شو تپوس نه دی بدل دی هغې کې پیسې دي ورکول دي بیا پته مې ورته رستی هغه څه عجیبه غوندې شی دی رواج جوړ شوی د دوی مبارکي چې ده نو هغه ځانه یو نوی دین دی دین نوی دین دی چې د هغې د اسلام سره د سر تعلق نشته د دوی لاسنیوه چې د هغه ځانه نوی دین دی د هغې د دین د اسلام سره د سره تعلق نشته هغې باره کې تپوس وکړه مولا نه چې چا لاسنیوي له تلی شي که نه شي دا خو د مړی سنبالول د نارینهو کار دی دا ذمهداري الله په نارینهو باندې ښه دا خو د دوی ځانه خپل یو رواج دی د هغې د دین سره تعلق نشته که دا مړي کې ځي هم خپل محرم مړي کې به ځي که دا تپوس کې هم خپل د محرم تپوس به کوي که دا په خوشحالۍ کې ښکاره کېږي نو هم خپل محرمانو ته ښکاره کېږي او بیا لاسنیوي مطلب څه دی تاسو نه تپوس کوم لاسنیوي خو زمونږ د سړو نوم هغه چا لېر شی دی چې لاسنیوي څه شي ته وایي خو یو بدل دی موږ له راغلي ټول راغلي چې موږ لاړ شو پلانکي ځای کې بعض ځای کې به لاسنیوي د کته پله کې یا په کارشټ کې هغې له نه ځي بعض ځای کې په کروړه کې په شاپور کې په بل ځای کې به اشناو لاسنیوي بدل شی دی پلانکي ډېر نږدې دی خو موږ له نو راغلی نظم والا لاسنیوي دې شي ته وایي که نه وایي اوس تاسو ولې غلي کېږئ موږ له نو راغلی موږ ولې ښکاره شو زما ورور مې مړ هېڅوک موږ نه لیدلی زه ولې لاړ شم او پلانکي مونږ کره دوه تنه راغلي وي اوس څه چلو کوو اوس که ورېږي نه که واورې ورېږي خو ځم به نو هغې کې ثواب نیت کوم ځای کړی دی الله دغه خو رواج جوړ شو د ښځو د لاسنیوه سړو نه هم ما تاسو ته وي چې لېر شی دی چې لاړ شي نو هلته به یې څه شل کوي خدای مسلمان خو ټول ورځ لګیا یې کته که او بره که کته که بیا به اوچت کړو بیا به یې کته کړو داسې وایي که نه وایي په دې ټایم کې تا ته وایم د به څه دعا کړي مذاق دی په دعا پورې د
هغه چې کوم ناست دي هغوی د ملا نه اړو تپوس مه کوئ دا کوم کسان چې ناست دي دا دین دی 3 کسان بیا ځای په شریکه راشي 3 واړه یو بل بیا اوچت کوي چې بیا لاس اوچت کوي چې بیا لږه شپه وروستی چې بیا د کته لا ایښی نه وي اوس بیا اوچت کوي چې چلو شو دا شته موږ چې چلو کوو چې موږ دواړه 3 واړه یو ځای راغلي هسې تاسو نه تپوس کوم عقل چاته چا کې شته که نشته 3 تنه موږ یو ځای راغلي او هغه یو لاس اوچت کوي نو ما ورسره اوچت کړه که نه چې اوچت کړه خدای خبر چې څه ویل دی که نه دي ویلي هغه خو چې په خپل ځای خبره ده خو اوس کېده کاته که امین شو تاسو شو خبره خلاص شوه خو چې کې خو ما وی بیا اوچت کوي نو دا تر اوسه موږ چې چلو کوو که دې کې څه نوی دین ویو ښه چې ما وکړو چې خدای خبر چې په دې ټایم کې به مې څه ویلي که نه څه چل به شي یا به نه شي خو چې په مخ مې راښکه لاس کته یې کړی بیا به لاس اوچت کړو دا خو بس کته اوچت کړو دا کور والا د خدای عزت نو ته خو اوس نه وی راغلی که نه خبره پوهېږې که نه دقه چل کوئ چې تاسو ته ښه کاري دقه کوئ زه تاسو نه تپوس کوم که نه چېرته عقل شته چا کې که نشته دا خبر د عقل سره مناسب ده یله د دوا څوک خلاف دی د دوا څوک خلاف دی د مړي ته د دوا څوک خلاف دی ولا شکل خو د دوایي که نه د دې 3 وړو په ځای باندې چې یو پېره لاس چت کې په اخلاص سره دعا وغواړي او پټ وغواړي ښه په اوږدو باندې دعا وغواړي نه بیا کته کوي بیا باره کوي بیا اوچت کوي بیا کته کوي بیا اوچت کوي بیا کته کوي دا حرام کا پکې دوه ټیمي د دروغ ولې وسړیا مونږ ته پته نه چې بل کې نه راغله دا الحمد له ټیم پکې نشته سړیا په خاص سړی ته چاوي ته تسبو باندې څه وایي بس در سره راغلی که نه یو تسبو باندې څه وایي آیت الکرسي پې وایم هغه آیت الکرسي په دې دومره ټک ټک کې په مخ آیت الکرسي دا چې ته ټولې واړه یو ډېر پکې نه ویلی کېږي هغه دا آیت الکرسي نه وایي که کرسي یوازې وایي که کرسي دغسې پکې کېږي که دا الحمد قل هو ټکی وایي نو دا خو پکې ویلی کېږي الحمد قل هو برحمتک یا ارحم الراحمین او که نه څه وایي پکې نو هغې کې خو د قل هو ټی هم نه خو لا اوچت کړه د خدای عجز هغه کوم چې د کور والی نو هغه خو سهار نه ناست دی که نه سهار کې نه بلکې د پرون نه ناست دی نو بیا د هغه ټرافیک پولیس چې لاس ته تر ارام باندې پروت دي د خدای عزت که طالبانو غیر ځکه اوچتولو طاقت خو د هغه نه ټول ورځ لګیا ده کته که برکه او که دعا وکړه نو چېرته خو په مسلمانۍ کې وکړئ که اخلاص سره ستا په خیال الله پاک نعوذ بالله دعا دې ته وایي دعا دی دعا لاس اوچت کړو څه شي دپاره اوچت کړو دعا ده سړی دعا الله پاک نه غوښتل دي په هغې کې عاجزي ده په هغې کې انکساري ده په هغې کې چې ته څه وایې ته په هغې پوهېږي ته څه شی غواړې د الله پاک نه دا کوم کور والا چې دي د دوی دپاره د الله پاک نه صبر غواړي هغه کوم چې وفات شوی دی د هغه دپاره د الله نه مغفرت غواړي د هغه درجات اوچت کړي هغه د قبر سخت مرحلې ته لاړ لکه په دې دعا کې دا کار کېږي هغې له خو ځان اوزګار ټایم پکار دی دلته خو موږ څه شي راغلي چت کار کېده اچھا نو څه چل دی دعا نه مني خبرګوري چل کېږي الله اکبر دین د پیشاړو شی نه دی دعا هم د پیشاړو شی نه دی دا خو یقین نه ها صحیح شو په دې عمل دی دا ما چې خدای دې وبخښي اوس بیت چلو کو نه نه چې موږ 3 واړه یو ځای راغلي استاده اسې موږ 3 واړه یو ځای راغلي یو ځای راغلي وکړه اوس دا ستاسو په سوال پوه شوم که نه اوس موږ 3 واړه یو ځای راغلي که نه دا 3 واړه یو ځای چې په دې 3 واړو دا دعا یو ځای کې یو ځای خدای دې وبخښي ځان به دې کور کې ویلي که نه دا 3 واړو دا دعا یو ځای کې یو ځای دې لږ ټایم میلاو شو که نه هغه ښکلې په تسلۍ باندې ښایسته دعا وکړي دیکھو چې ټول لاس هغه دواړه لاس اوچت کړي 2 لاس مو اوچت کړی دی خدای دې وبخښي ویل دي اوس بیا د دوباره لاس اوچتول څه شی دی ته خو په دغه دعا کې شامل وي اوس ناست دا پیشاړې کول نه دعا وخته دې کې خو دعا شته نه دا خو پیشاړې دی مذاق دی او ټول دنیا ته پته ده عقل والو مو چې پیشاړې دي قامقالو مو چې پیشاړې دي دا دین کې ناشنا خلک راشي بدعت شي کېږي دعا خو څه آداب وي څه طریقې څه زړه کې اخلاص وي څه د تحیات شکل وي دعا دې که نه داسې په مخه بس الله دې په موږ باندې رحم وکړي موږ ته دې الله پاک صحیح دین صحیح ښکاره کړي د هغې دې الله پاک موږ ته عمل توفیق راکړي دې کې اوس بنیادي ټکی څه شی دی تاسو ته پته شته بنیادي ټکی دا دی چې هغه کور مالک ته دې ځان هم ښکاره کړي چې زه هم راغلی یم بیا به لاس اوچت کړو چې زه هم راغلی یم
اساس پوهیږي په خبره کنه دعا کې اصل پوینټ ته دقه ده بنیادی ټکی دا دی چې د اوس د راغله خو د ځنې مل بیا بل اوسه کې جوهر سره ته دا توک دی راغله الله اکبر کبیر بار صورت تاسو خبره کومه وکړه جی تاسو خبره کومه داخله بهم کم سے کم مونږ د دې اصلاح کو دعا کو دا اصلاح کو کنه ولې شکل خدا دعا ده کنه خدا خجل ته کور کې چل کی تاسو تاسو ته کړل دي د خدا کاروم نه کی دلته هم موږ کوي نقل دی کوي کم سے کم دعا زر در غوړي پښاړي کو اجه شل کسانه خو چرته خلاص وسات کړی دی مړي د پاره خو پیره هغه دا کا خبره پیره خو بدایل چې خدای دی وبخي کړه ولې دې خو یو پیره کور کې ویل چې خدای دی وبخي لاس چت کړي تاسو نه تاسو کومه سره خبره پوهیږي چرته د کور کې ناس دي نه چرته خپل ایسل زوتي د کسی کې د کور والو د کې ناستو زیو کرنی د پاتې دوه زیو کرنی او دا کوم دین دی هغه تل او دا غوال د غلاس نیوا د دوزانه خپل دین دی دا د دین سره تعلق نشته مسلمانانو سره او دلته د الله حکم وسو اوره ما تاسو ته دغه دعا مسنون ده خسته دعا کول مسنون دي ټول مثال په تور دا غناسته د یو غنا شو اسوي غنا په شریک ناسته ده او راغله دعا وخته خپل دعا وخته یو کس وی ټول په امین وی کنه ټول ځان ځان پټو وخته خپل تصلی د دعا وخته اول کې د الله تعریف بیان کړ شو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل شو به د مړي د پاره دعا وخته شو به د پسمندګانو د پاره دعا وخته شو به ټول مردگان پکې یاد کړ شو ځان پکې یاد کړ شو د ژوند پکې یاد کړ شو خاصه کول دعا وکړه چې بس خبر خلاص شو بل الله ټیم پیو لګي اوس دین په خپل کې نور درې سلو کسان ناغله پنځه کسان ناغله نوې کسان ناغله واغو بغیر د دوانه لاړو کفر نه دی مانه د تعزیت لاس نیو چې دا کنه د دې مطلب د مړي د کور والو لا تسلی ورکول دي تسلی اوس غاڼه به جوړ شو به استقامت نوې کسان راغلي ټول نوې کسان دي به غاڼه جوړ شو به د دعا ضرورت شو خسته په تسلی سره چې ټول ته پته چې استقامتي دعا کیږي هغه کې ډوب بوګ نه دي هغه چت کا کته کبره کنه دي هغه کې خسته الله جل جلاله تعریف شو عاجزي شو فریاد شو مونږ ټول الله تعالی نوات راغلي چې الله پاک دا نوې مل مونږ ته درولېږي د من خپل الله سنت ته راوسپاله د مغفرت وکي الله پاک عجزه سره وته به دعا وکړو خو الله ټیم په واخلو فریاد وته وکړو څنګه سره ځان لپاره دعا غواړي کنه ته مانځه کې ځان لپاره د څه دعا غواړي مونږ چې یک جمعه کې ناس یو کس ځان لپاره څنګه دعا غواړي خو په تسلی سره الله چې خپل الله تعریف بیان کی او عجزي بیان کی خپل د الله لوی بیان کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وي او د بنیادی کار په دې کې د مړي کور والا تسلی ورکول دي تسلی الفاظ حدیث کې راغلي دي چې الله جل جلاله تاسو ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب هغه تسلی د لاشنیوي الفاظ راغلي په حدیث کې دین خو سپټ نه دی کنه چې الله پاک ان لله ما اخذ الله چې څو واغسته دا د الله چې څو الله واغسته هغه چاو دا الله وله ما اعطى او کوم شی چې موږ راکړل دی دا هم د چا دی د الله پاک زمون په دې کې څه شی نشته کوم سره دی هم د الله دی که الله واغسته هغه هم د چاو الله وكل شيء عنده باجل مسمى هر چیز چې د الله په نس باندې دی دغه لپاره یو ټیم مقرر دی د هر چیز لپاره یو ټیم مقرر دی دا خبره ما تاسو ته ناشنا کوم ما خو چې یوازې د هر انسان لپاره د هر زیروح لپاره ټیم مقرر دی کنه زموږ ذهن کې دا ده کنه چې داغه د مرګ وخت مقرر دی بلکې ان لكل شيء عنده اجل مسمى دا الله په نس باندې د هر شي لپاره یو نیټه مقرر ده هر شي لپاره بلکې حدیث شریف کې راځي چې ان لكل شيء آجال تاسو خپل ماشومان ته په لوخي ماتول باندې یا وینځو ته په لوخي ماتول باندې قاریږي ما چې لوخي دی ولې مات کو ځکه ان لكل شيء آجال د هر شي ټیم مقرر دی د هر شي ټیم مقرر دی د دې پیالې ماتې دوه دغه ټیم دا مقرر شي و ټیم مقرر دی د هر شي خپل نیټه د دغه ټیم دا کار کې دی نه پاپله به کار نه کوي د دې پنځه د سوځېدو ټیم مقرر دی الله اکبر کبیره نو هر شي د پاره ټیم مقرر دی دا کوم مرده چې د تاسو وفات شه دی د ټیم
مقرر نو ته په دې خفه کېږم فلتصبر تا نه جدا شی دی ته په دې باندې صبر وکړه ولتحتسب او د الله پاک نه د دې صبر په بدله کې د ثواب امید وساته چې دا الفاظ دی مړي کور ورته دی موږ لکه عام الفاظ دا پکې بعضې کسان وي چې بس دا مرګ یو وخت مقرر دی هر یو کس له مرګ شته موږ ټول روان یو په دې لاره باندې داسې ویو که نه ویو او تاسو به د الله پاک صبر راکړي دا خبرې وکړي دا هم لاسنیوه وشوه سنت ادا شو که بیا چېرته ګڼه ډېره شوه او بیا پکې یو کس داسې و چې هغه امیر صاحب او یا چېرته قاري صاحب و چېرته مولي صاحب یا چېرته سپین ګیری و چې هغه پکې راچت شي چې راځئ دعا وکړو د مړي دپاره چې بیا ته ښایسته په اخلاص باندې دعا وکړئ نو د دې دعا هم څه خلاف نشته د دې تسلی د الفاظو هم څه خلاف نشته د لاس اوچتولو هم څه خلاف نشته په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ خود د دې پیشاړو خلاف دی په دې سهار نه والا تر ماښامه پورې په دغه ټایم کې به الله پاک د خالص داسې یو سړی دی وایي چې دومره ټایم پکې وشو که نه دعا کې چې اخلاص نه و عاجزي نه وه او توجه نه وه او ستا له طرفه پکې ستا کمزوري او د الله لوی هغه پکې نه ده بیان کړې نو داسې خالص لکه سړی چا نه چې شی غواړي دا کار وکړه داسې دعا چېرته قبلېږي الله اکبر کبیره موږ ټایم ځانه په بل شي باندې واغسته نو که زنانو هم د لاسنیوي دپاره ځي که نو تلول هم نه دي پکاره خپل محرماتو دپاره لاړ شي جایز دی محرمونه علاوه تپوس وکړي خالص خوا کې کور خوا کې ګاونډ دی نو که لاړ شي چې بیا پکې گنجایش دی خبره پوهېږئ اوس د خدای عزیز دومره تنګ کورکې دی منت کې د خدای لحاظ چې اوس خو وځئ که نه نو کور کې د چا د کېناستو د ودرېدو ځای نشته بیا نن ورځ څه کوې سبا بیا څه کوې بله ورځ بیا بیا د اختر په ورځ باندې بیا اختر شروع کېږي چې بیا د خدای خوشحاله کړه هغه هم منتونه کوي د هغه کور والا چا باندې مر راغلی که نه راغلی پریشاني د دې ښځو د لاسه ده هغه کور والا یې دین پاک دین دی هغه کور والا منتونه کوي د خدای له حوضه کې مونږ مه راځئ مه تازه کوئ دا ایله قدر واړه بقله رشي دي دا هغه مه تازه کوئ مونږ نه نو چې دا کوم دین دی ځه د دې چا ته فایده ده تا ته په خپله فایده ده په دې تلو کې که نه هغه کور والا ته فایده ده که ته څوک خوشحاله که الله خوشحاله که د کور والا خوشحاله که څه چل کوې که ځان خوشحاله منت به هغه کوي چې مه راځه د مینه نه موږ راځو الله دې په دوی کې حیا او پرده پیدا کړي په صحیح دین دی الله موږ تاسو وچلئ که موږ خوښ یو که نه یې خوښه خو الله دې موږ په صحیح دین باندې وچلئ الله دې موږ ته حق دین حق ښکاره کړي په هغې دې الله موږ روان کړي باطل دې الله موږ ته باطل ښکاره کړي او د هغې نه دې الله موږ منې کړي عزتمندو د فتنې دور دی هغه صحیح دین راته الټه پلټه کېږي کوم چې د دین په نوم باندې کار دی هغه بېدینه شي هغه بېدیني ده جوړه شوې ده هغې بس دی اللهم صل على محمد وبارك وسلم من ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا کریم عجزانی والله الله موږ له چل نه راځي الله پاکه رواجونو او رسمونو خراب کړو الله ته به موږ باندې پردې واچوې الله د وچلې ویښتو نه موږ ونیسې په حق طرف ته راکاږي الله په دین باندې موږ وچلئ الله پاکه د باطل نه موږ منې کړي الله رسمونو او رواجونو نه زموږ زړه تور کړي الله په صحیح دین موږ روان کړي الله زموږ د زنانو صحیح پرده نصیب کړي الله صحیح پرده نصیب کړي الله چې په څه خوشحالېږي هغه زموږ نصیب کړي الله چې کوم باندې خفه کېږي هغې نه موږ بچ کړي الله پاکه ته زموږ نه رضا شي الله شته ګناهونو ډکي الله دا ګناهونه موږ ته معاف کړي الله پاکه راتلونکي لپاره د نه کولو توفیق ته راکړي الله ګناهونو نه بچ کړي الله زموږ توبه ده په خپل دربار کې توبه قبول کړي الله پاکه په دې توبې استقامت ته موږ له راکړي الله څوک بیماران دي شفا ورته ورکړي الله تنګدسته دي فراخي نصیب کړي الله قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي الله پاکه بې اولاده دي نیک صالح اولاد ورکړي الله پاکه څوک د چا څه قسم جایز حاجت دی الله د غیبو خزانو نه پوره کړي الله په خپل قدرت سره پوره کړي ضرورتمندو جایز ضرورتونه د خپل قدرت سره پوره کړي په خپل قدرت سره پوره کړي الله د مخلوق له محتاجانو موږ تاسو وساتي الله مخلوق ته د لاس اوچتولو نه موږ تاسو وساتي الله پاکه صرف ستا په دربار کې زموږ د لاس اوچت ساتي زموږ د سر تا ته ټیټ ساتي
الله پاک د مخلوق د محتاجین موږ ساتي الله. الله پاک زموږ د اعمالو د شر نه زموږ حفاظت وکړي الله. د تمام مخلوقات د شر نه زموږ حفاظت وکړي الله. الله پاک د دین خدمت زموږ نصیب کړي الله. الله قرآن سنت د کول پاغه عمل کول بل ته خود آسان کړي الله. الله پاک د دې خدمت موږ له توفیق راکړي الله. الله په خپل دربار یې کې قبول کړي الله. الله دې درس له دوام ورکړي الله. درس د عمل کړی الله پاک د دې استقامت نصیب کړي الله. د دې بدله کې ولادت دنیا د آخرت خوشاله نه ورکړي الله. ازنه نه دي کناره نه دي الله پاک ته له اسمان نو اور د زمکه نو زګي الله. او مال جان اولاد کې برکت توجه